السلام علیکم جی. نن سبا د ډیورن لاین معاهده چې ده د باره کې ډېرې خبرې کېږي. هغه کې ډېرې ګډې وډې خبرې دي، ثبوتونه یې پکې نشته دي. نو ما ویلې چې راسه دا وګورو چې دې کې رښتیا څه دي، درویغ پکې څه دي. او رښتیا او درویغ معلومولو بیا یوه ښه طریقه دا ده چې اچھا کومو خلکو چې دا معاهده کړې ده هغو نه تپوس وکړي چې هغو څه کړي دي. نو دې کې چې کوم کسانو دا معاهده کړې ده هغې کې یو کس و امیر عبدالرحمن د افغانستان بادشاه. خوشقسمتي سره امیر عبدالرحمن کتاب لیکلی ده، خپله آټوبایوګرافي، چې هغه کې هغه خپل زندگی حالات، خپل حکومت حالات، معاهدې، جنګونه او نورې خبرو ذکر تفصیل سره کړی ده. د دې ډیورن لاین د معاهدې ذکر یې پکې کړی ده. نو راځئ دا وګورو چې امیر عبدالرحمن څه یایي د دې معاهدې باره کې. امیر عبدالرحمن چې کله بادشاه جوړ شولو نو هغه ټایم خو افغانستان لکه د ریاست په شان دی ریاست خو نه و کنه. مرکزی حکومت چې و هغه نه ټولې علاقې تر نه همیشه راسي نه، بلکې د احمد شاه ابدالي زمانې راسي نه، د آزادې علاقې وي. دو خپل هغه خپل بادشاهان وو، نه څه مرکزی قانون وو. نو امیر عبدالرحمن دا ویلو چې داسې اوس نشي چلیدی، دا به اوس یو مرکزي حکومت وي، هغه کنټرول کې به وي، هغه به قانون وي او دا علاقې به د هغه لاندې راسي. نو هغه دپاره د داسې چلې وکړو کله چې لکه دا بادشاه رال نو صرف جلال آباد او کابل و، نو د کندهار هم فتح کړو، هرات هم فتح کړو او شګنان او روشان دا هم فتح کړو. خو دا کافي نه وه. ټولو نه ستره مسله وه چې سرحدونه نه وو د هغه وله د افغانستان ولا هغه جوړول ضروری وو. امیر عبدالرحمن دا یې چې سرحدونه ضروری په دې وو کنه چې د هغه زمانه کې په دې دوه ایشیا کې دا دوه طاقتونه وو دنیا کې، بلکې روس او انګریزان، او دوه لپاره لفظ استعمال کړی دی چې دا ګریټست ابزوربینګ نیشنز وو یا سټیټس وو، یعنی دا دی به نورو ملکونو ځمکو باندې قبضې کولې او مسلسلې کولې او خپل سرحدونه خپل ځمکه یې زیاتوله. او امیر دا هم چې دو الریډي کومې قبضې کړي وي کومو علاقو باندې، هغې کې قحط و، خلک مریدو، غربت و، بیمارۍ نه وي. خو دلته د هغې پروا نه وه چې هغو خلکو څه مدد وکړي، خو بس د دو د ځمکې د لالچ نه ختمېدو او نورې ځمکې به یې قبضه کولې. نو د دو طریقه دا وه، په دوه درو طریقو به دو قبضې کولې. یو خو دا چې بس خپله کې به کېنستو او یو فیصله به وکړه د یو کمزوري ملک باره کې، تقسیم به کړه کمزوري ملک دا د علاقې اتا شو دا ما شو، بس دغه علاقې به واخستې. کمزوري ملک هغه خبره هغه حکومت خبره چا اورېده، بس قبضې به وکړي. بلې طریقه دا وه چې یو کمزوري ملک کې چې په کومې علاقې د دو نظیر و، هغې علاقې کې به یو مشر راپاڅوله، مشر ته به یوه زړه غوندې آس ویر کړو، څه ریوالور یې توپکې به یې ویر کړې او څه لږې غوندې پیسې به یې ویر کړې. ورته ویلو ته د ازادي اعلان وکړه. مشر به هغه به دوره مست شو په دې خبرو، په دې پیسو د آس او د اصلې باندې لږې غوندې چې دې باندې به هغه ازادي اعلان یې وکړلو. بیا به دو چې دي هغه مرکزي حکومت کمزوري ریاست چې و هغه ته به ویلو چې اوس به ته دې علاقې سره تا هېڅ کار نشته، دا خو بس دا د مشر په قیادت کې آزاده شوله. نو هغه مرکزي حکومت به بس بې بسه و، هغه به څه نشي کوی. لږ وخت پس ته دی به بیا څه وکړو، دا چې کوم سړی مشر جوړ کړی او ده ته به یې وویلو، ده ته به یې څه بهانه جوړه کړه که نه چې تا موږ سره دا معاهدې خلاف ورزي وکړه یا داسې څه دې وکړلو چې هغه د موږ مفاداتو خلاف ده. نو بس هغه به یې لرې کړو، دا ازاده علاقه چې کومه وه دا به یې ډایرکټ قبضې کې واخیسته. او یا دغه د ازادې علاقې خلکو سره به یې څه سازش وکړو او خلک به یې راپاڅولو، بغاوت به یې وکړلو او بیا به یې د مشر ته ویلو چې تا خلاف خو تا نه خو خلک تنګ دي، هغو در نه ژاړي، نو بس ته منځ نه لرې شه او بس هغه به یې لرې کړو، دا علاقه به یې ډایرکټ قبضې کې کړه. نو په دې طریقې باندې روس چې ده هغه ټوله سنټرل ایشیا قبضې کې واخیسته او د افغانستان طرف ته را روان وی. افغانستان علاقې خطرې کې وي چې روس یې په دې طریقې باندې اخلي. نو امیر یې چې د ما هغه دا ټوله توجه دا وه چې زه اوس سرحدونه راکږم، د افغانستان ارد ګرد یو وال آف پروټیکشن لفظ هغه استعمال کړی ده چې د حفاظت یو دیوال راویچت کړمه د افغانستان ارد ګرد چې پته لګي د یو انچ ځمکې چې کومه د افغانستان ده او کومه د روس ده او کومه د بل ده. نو امیر چې دا هغه ټولو نه اول شروع کړه چین او ایران سره چې کوم سرحد و د افغانستان هغې نه یې شروع کړلو. او امیر یې چې دا کار بالکل ګران نه و، دا ډېر اساني سره وشولو ځکه چې هغه وخت د ایران او د چین حکومتونه دواړه کمزوري وو
نو هغه د پوزیشن کې نه و چې افغانستان سره جنگونه واخلي یا څه مسلې جوړې کړي، نو وی هغه سرحدونه چین او ایران سره ډېر آرام سره ما دا سرحد مقرر کړو. اوس مسله وه روس سره او انګریزانو سره د سرحد، او خاص کر روس سره وه. نو روس سره بیا دوی داسې چل وکړو چې امیر خپله انګریزانو ته درخواست وکړو، ریکویسټ یې ورته وکړو چې اوس تاسو راشئ را مخکې شئ او روس سره مو ته سرحد ووایئ، حدبندي راته وکړئ، پوله راته ووایئ روس سره، روسیانو سره. نو وی په دې خبرې خو اول روسیان خپه شولو، ځکه چې هغو یو خو که سرحد وویل شو نو روسیانو ته د مخکې څه راتلو قبضې کولې او افغانستان باندې هم د راتلو ارادې وي، نو یو خو هغو لاره بند شو، یو خو په دې خپه شو، او بل په دې هم خپه شو چې انګریزان خو د مو دشمنان دي، هغه تاسو ځان سره میلاو کړو. نو وی دا روسیانو په ناراضګي اظهار وکړل. خو بهرحال امیر دې کې بیا کامیاب شول چې انګریزان ځان سره میلاو کړي او انګریزان ورسره راضي شول چې راسره ټیک شو. هغه هم مفاد کې و ځکه چې انګریزانو ته خو خطره وه که نه روس نه، چې روس به راشي افغانستان ته او بیا به ډایرکټ موږ ته په سرحد باندې کینی هندوستان کې. نو د انګریزانو مفاد و چې دا سرحد د افغانستان او روس منځ کې جوړ شي، او د افغانستان هم مفاد و، د امیر هم دا مفاد و افغانستان بیاف باندې. نو انګریزانو ورته یو کس خپلویر کړو، د هغه نامه وه کرنل ویسټ ریجوی. دا کرنل صاحب په 1855 کې دا راوایستولو افغانستان ته چې ته لاړ شه دا روسیانو سره دا مذاکرات وکړه او دا سرحد دا پوله ورته ووایه. نو کله چې دا کرنل صاحب راغلو هغه سرحد ته لاړو، د روس سره چې نږدې کومه علاقه وه، نو هغه ځای کې د کرنل صاحب افغانانو ته ویلو چې تاسو ثبوتونه راوړئ، سندونه راوړئ، تاسو ځمکې کومه ده. نو خلکو ورته ویل کړو، خو کرنل صاحب مطمئن نه و، هغه نور راته راوړئ. نو په دې کې هغه چې کوم افغانان وو هغه خفه شول چې ته نور څه غواړې، چې څه ومې درته مې درکړو که نه. او امیر صاحب چې ما ته دا رپورټ راورسېدو نو زه هم پرې خفه شوم چې دا ته اوس څه کوې لګې. خو بعد کې بیا ما ته دا اندازه وشوله چې دا بالکل ټیک خبره ده، کرنل صاحب صحیح روان و، ځکه چې هغه روسیانو په یو انچ ځمکې باندې مسله جوړوله، یو انچ ځمکې باندې چې دا داسې ده دا داسې ده. نو وی کرنل صاحب دا ویلي چې څومره زیات ثبوتونه وي افغانانو سره، نو هغوره به د دو دعوا مضبوطه وي او دا روسیان به شاته کوي د علاقې نه. خو خیر بهرحال دی کامیاب شولو او دا هغه پوله ورته وویله د افغانستان او د روس منځ کې. او بیا دا په 1885 کې وشوله، او په 2 کال وروسته په 1887 کې بیا د سنت پیټرزبرګ کې په روس کې په دې باقاعده سرکاري پروتوکول هم راغللو. نو دې باندې امیر عبدالرحمن دوره خوشحال و انګریزانو نه چې د کرنل صاحب چې و د سره ټیم کې څه نور کسان و، د نورو کسانو نامې دادي، هغه کې یو دا قاضي اسلم خان، بل پکې دا کرنل هولډیچ، بل پکې دا کرنل ییت، او داسې څه نور کسان دي. نو دې کسانو ته د کابل چې واپس تلو هندوستان ته، نو کابل کې دو ته ستر دعوت وکړلو او دو ته ګولډ میډلز ورکړو، د سرو زرو میډل یې ورته ورکړلې په د افغانستان د خدمت کولو لپاره. نو دا مسله خو حل شو. اوس پاتې شو سرحدونه هندوستان سره. هندوستان سره سرحد د ویلو لپاره بیا امیر امیر عبدالرحمن هغه خطو لیکلو انګریزانو ته چې تاسو داسې چلو کوئ، اوس تاسو مرا سره راشئ، حد بندي وکئ، وی تاسو یو خپل وفد راواستوئ او هغه سره نقشې هم راواستوئ، نور که څه دستاویزونه در سره وي ټول هر څه راواستوئ کابل ته، مو به کینو بس دا پوله به ووایو د هندوستان او د افغانستان د سرحدونو منځ کې. اوس داسې کې امیر عبدالرحمن چې دا انګریزانو ته ویلي چې تاسو ماته چې کوم وفد راستوئ د هغه مشر دی سر مورټیمر ډیورنډ وي، یعنی دا د ډیورنډ مطالبه یا فرمایش یا درخواست دا د امیر خپله کړو. انګریزانو ورته دا نه راستولو، هغه ورته یو بل کس راواستولو چې هغه نامه وه جنرال رابرټس، لارډ رابرټس، هغه یې راستولو. هغه د امیر عبدالرحمن نو وجه دا وه چې د جنرال رابرټس چې و که نه د په سیکنډ انګلو افغان وار
چې دا جنگ چې څه کال وروسته شوی و، څه کاله پیل شوی، هغه کې د حصه اخیستې وه، د افغان فوج خلاف د جنگ کړی او شکست یې ورکړی و د افغان فوج د لاسه، د جرنیل او د فوج د لاسه شکست خوړی. مثال کے طور په مثال کے طور باندې د پیواړ تنګي باندې چې کوم جنگ شوی و او د ځکه خو سخت شکست خوړلی و د افغان فوج، نو هغه دا جنرال رابرټس و چې د ورته شکست ورکړی. نو امیر ویل اوس که دا راشي واپس افغانستان ته او هغه کسان چې کوم مړه شوي دي جنگ کې د سره په جنگ کې د هغو رشته داران ژوندي دي، نو هغوی به دا خبره به خوښه نه وي. نو انګریزانو ته ویل چې دا رابرټس راته مه راستوئ، همدغه د مورټیمر ډیورنټ راته راواستوئ. نو خیر دی باندې بیا د امیر او د انګریزانو منځ کې لږ بحث او خبره پې چلیده. اخر کې انګریزانو ورسره ومنله او سر مورټیمر ډیورنټ ورته راواستولو. دا ډیورنټ چې و دا فارن سیکرټري و د انګریزانو او دته فارسي راتله، ډېره ښه د فارسي ژبې سکالر و. ښه دا راغللو، هغه سره یې خپل وفد سره یې راواستولو هندوستان ته، هندوستان ته نه، کابل ته یې راواستولو د معاهدې دپاره. اوس چې کوم ریزې دا معاهده کیده، چې کومې کمرې کې دو ناستو، نو امیر عبدالرحمن یې چې د انګریزانو وفد ناستو، زه هم د سره خلک وو، یعنی دی وله وفد وو، وی هغه ټایم په هغه کمرې کې د پردې څټ ته، پردې شاته وی ما یو کس ودرولی او د هغه نامه وه منشي سلطان محمود خان. دا د سیکرټري و د امیر، وی دا ما ودرولی او وی کمرې کې چې کوم موجود کسان ناست و چاته هم پته نه وه چې د پردې شاته سلطان محمود خان ناسته یا ولاړ ده. اور د سلطان محمود خان دا ډیوټي وه، امیر عبدالرحمن په دا ډیوټي لګولې وه چې په دې کمرې کې څه خبره هم کیږي، که زه یې کوم، که ډیورنډ یې کوي، که بل څوک یې کوي، یا ټولې خبرې ته لیکه، شارټ هینډ کې لیکه. نو امیر یې ټولې خبرې چې کوم د ما او د ډیورنډ او د انګریزانو یا د افغانانو منځ کې شوي، ټولې خبرې د لیکلي دي، سلطان محمود خان لیکلي دي په شارټ هینډ کې. وی هغه چې کوم نوټس دي چې کوم د لیکلي دي، وی هغه محفوظ دي ریکارډ آفیس کې په افغانستان کې. ښه دغه چې معاهده وشوله، نو دې کې بهرحال معاهدې کې بیا دا چې کوم د ډیورنډ لاین نه دې طرف ته علاقه چې کومه پاکستان کې ده، بس دا انګریزانو ته یې پرېښله اور د نوره علاقه بیا افغانستان واخیسته. دې کې مثلا د هغه د لالپوره مومند چې دي هغه افغانستان طرف ته راغللو، یا د وزیرستان یوه علاقه افغانستان طرف ته راغله. نو دغه شانتې دا څه قبایل چې دي دا یې تقسیم کړلو. خو بهرحال دا معاهده وشوله، بلکې دا امیر لیکي دا دوې معاهدې شوي، یوه نه وه دوې وې. او د دوو معاهدو کې بس دا و چې یو خو دا علاقې چې کومې هغه طرف ته پاتې شوې، انګریزانو ته پاتې شوې چې نن سبا پاکستان کې دي، او بیا دې طرف ته چې دا کومې افغانستان واخیستې. او دې نه علاوه بله خبره دا وه چې چونکې افغانستان دعوې نه کوي به دا علاقې پرېښلې انګریزانو ته، نو هغه په جواب کې انګریزان به امیر عبدالرحمن یا افغانستان ته هر کال انوالي سالانه 18 लाख روپۍ به ورکوي. او دې نه علاوه څه هتیار او جنگي سامان هم ورته ویر کړلو انګریزانو. اور دې نه علاوه انګریزانو دا هم اجازت ویر کړو افغانستان ته چې که به مستقبل کې ضرورت وي د جنگي سامان اخستو یا هتیار اخستو، نو افغانستان هغه اخستی شي او انګریزانو ته به پې څه اعتراض نه وي. دغه معاهدې وشولې. دا معاهدې اوس داسې پټې معاهدې نه وي لکه دا دعوه کېږي که نه چې دا پټې وي، چاته څه پته وه، دا پټې نه وي. امیر خپل کتاب کې چې کله دا معاهده وشوله، هغې نه پس ته په 13 نومبر باندې 13 نومبر 1893 بیا وی چې په کابل کې په هغه کې دا سلام خانه هال په دې کې یو عوامي دربار مې وکړلو امیر صاحب یې. هغه کې د افغانستان سیول او ملیټري افسران پکې شامل وو، قبایلي مشران پکې شامل وو، ستر عوامي دربار وو. او هغه کې د دم وو د ډیورنډ سره چې کوم خلک وو وفد کې هغه هم وو، ډیورنډ هم پکې وو. نو امیر هم پکې تقریر وکړو، ډیورنډ هم پکې تقریر وکړو، د دې معاهدې تفصیل خلکو سره خلکو ته یې شیر کړو، خلکو ته یې وښیل چې دا د معاهده شوې ده. نو امیر صاحب وایي چې کوم هغه ځای کې سرکاري افسران وو هغو پې دستخطونه هم وکړلو او د دې تقریرونو چې کوم وشولو هغه کاپیانې یې جوړې کړې، 2000 کاپیانې ټول ملک کې تقسیم هم کړلې. بیا
نو دا دې کې دا خبره چې کېږي چې دا څه پټه ده نو پټه نه ده، ښه عوامي دربار کې دا خبره هغه شوې ده، ډسکلوز شوې ده، کولاوه شوې ده او خلکو په دستخطونه هم کړي دي. او 2000 کاپیانې بیا دا چې کوم عوامي دربار کې تقریرونه شوي دي او دا معاهده شوې ده او یو انګریزانو افغانانو یو طرف ته د خیر سګالي او هغه اظهار کړی ده، هغه ټول تقسیم شو بیا پورا ملک کې. نو دا هغه دا ډیټیل د امیر عبدالرحمن په کتاب کې. نو اوس چې څوک خلک دا پروپاګاندا کوي دا د ډیورنډ لاین په هغه باندې، نو دی اوس یو خدا او بل خبره خدا ده چې په دې باندې څه کېږي نه، ځکه چې د پاکستان پښتانه د پاکستان دي. پاکستان پښتانه کله افغانستان سره پاتې شوي وو، کله مرکزی حکومت و افغانستان کې چې هغه مو ته څه قانون راکړی دی هغه قانون لاندې مو پاتې شوي وو. پاکستان پښتانه چې دي هغه دریای سند نه اباسین نه اخ طرف ته چې کوم مرکزونه وو د حکومتونو مو هغه سره پاتې شوي وو، که هغه دلی وو که نور وو که مغلز وو که څوک وو. نو یو خو دغه خبره ده. نو د پروپاګاندا نه خو یو څه جوړیږي نه چې د پاکستان خلاف دغه پروپاګاندا کوي. او بل دا ده چې هغه راوړي کنه دا امیر عبدالرحمن لیکلی دي چې منشي سلطان محمود خان دا نوټس لیکلی او هغه ریکارډ افیس کې محفوظ دي، لږ راوباسئ کنه هغه نوټس هغه مو وګورو چې او دا څه ده دا یو لکه اکیډمیک ایکسرسایز شي چې لکه پته ولګي چې حقیقت څه ده. خو د دې مطلب دا نه چې په درویغو باندې تاسو هغه کوي پاکستان پښتانه په دې باندې انسټیګیټ کوي چې هغه بغاوت وکړي د پاکستان خلاف په درویغو باندې او هغه باندې. نو انیویز ما دا شیر کول صرف دې لپاره چې دا ریکارډ لګ سټریټ شي او دا پروپاګاندا لګا او شي، ځکه دا پروپاګاندا خو نه ویني دا خو ډیره زړه ده کنه. خو اوس چې دا نوې حالت جوړ شوی دا وار اون ټرر نه پس چې کوم مشکلات راغلي دي په فاټا کې یا چې کوم مو فوج نه زیاتې نشوي دي یا ته نه غلطي نشوي دي هغه سره چې کوم مسلې جوړ شوی دي نو هغه په اړه کې دا پروپاګاندا بیا راوچته شو. نو د دې لپاره دا ډیر ضروری ده چې د کې کوم فیکټس دي چې کوم حقیقتونه دي هغه مو راواخلو. او حقیقت یو دغه ده چې د امیر کتاب خپل وګوري خلک. اور دین علاوه د چې کوم امیر صاحب ذکر کوي د کنورسیشن ریکارډ افیس کې چې محفوظ پروت ده، منشي سلطان محمود خان چې لیکلی دا راوباسي چې لغونې ریکارډ ور باندې سټریټ شي. نو ډیره مهرباني. تھینک یو.